أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سورة انبیاء مکی سورت تے نزول کے درې اویایم نازل شوه دے پس د سورة ابراهیم نا. ربط دی سورت د مخ کی سرا په غنو وجو باندې دے. مخ کی صورت کی ویلیو چې په نیکانو باندې سخت راغلی وي، تکلیفونه پې راغلی وو. نو دې صورت کې وایي چې سختو پسې راته راځي، اکرام د نیکانو ابراهیم علیه السلام باندې سخت رااله، نو الله یې اکرام وکړو او الله یې عزت وکړو. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. دویمه وجه مخکې صورت کې وی په نیکانو باندې سخت راغلی وه، نو دې صورت کې وی دا غي بلنه داوا چې الله را مدد کوي. نبی د شرک په دعا وا او چې چا باندې سخت راځي نو هغه به د بل نه سخت څه لري کی. درېمه وجه ابتلا د موسی علیه السلام مخکې صورت کې ذکر کوله، نو دې صورت کې د نورو انبیاء ابتلا امتحانات ذکر کړي. یا مخکې صورت کې ویلو چې موسی علیه السلام د شرک آثار ختم کړي وو. لننسفنه فی الیم نسفا. نو دی صورت کې وای ابراهیم علیه السلام هم د شرک آثار ختم کړي وو. فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم. هغه ټول بوتان مات کړل او د شرک هغه اډای روانه کړه. نورم ګڼ وجوه دي. داود صورت انذار الغافلین او اکرام المستجیبین. ودراوی خول یرا مشرکانو تا او اکرام د نیکانو بندگانو او نبی د شرک په دعا چاغی د خپل عزت غنی چې مونږ الله را مدد کوو. یدعوننا رعبا ورهبا وکانو لنا خاشعين. سورت د مضمون په اعتبار باندې سلور حصے دی. اول حصہ تر آیات نمبر 15 پوری او په دې کې سلور غټي مسلې ذکر کړي. یو د الله یوواله، دویم بیان د کتاب، دریم بیان د پیغمبرای او سلورم بیان د قیامت.
او بیا د 14 نه تر 47 پورې دویمه حصہ د سورت او په دې کې دلایل عقلیه په نفي د شرک په دعا او نقلی دلایل د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه د فرشتو نه او زواجر په انکار د پیغمبر باندې بیا آیات نمبر 48 نه 95 پورې دریمه حصہ د سورت او په دې کې کرام د مستجیبینو چاغي الله را مدد کو بل څوک نه را مدد کول تاسو الله را مدد کوي دا اتفاقی مسله ده او په دې کې اختلاف چې دینو د خلکو کړی دی سالورم د 96 نه تر اخره پوری او په دې کې یره دنیا او د آخرت خوشحالي د آخرت او د دنیا مسله د رسالت او دارنګي مسله توحید بیا یره دنیا او ختم په دې خبره باندې چې را مدد شي حق یوازې د الله دی اقترب للناس حسابهم نزدې خلکو ته وخت حساب د دی وخت راغی قرآن گپ مګړی د قرآن پر اورونکي باندې اعتراض مکوئ دا خو ستاسو د عزت کتاب دی وخت براشي بیا به ارمان کوئ دا حاصل له صورت حاصل له اولی سی وخت راغی قرآن گپ مګړی د قرآن پر اورونکي اعتراض مکوئ دا خو ستاسو د عزت کتاب دی وخت براشي بیا به ارمان کوئ اقترب للناس حسابهم نزدې خلکو ته وخت حساب د دی اقترب للناس بس چې وخت نزدې کیږي نو حساب هم نزدې کیږي ستا د ژوند یو ورځ هغه چې تیریږي نو ستا د زندګۍ یو ورځ کمیږي ستا مرګ ته یو ورځ چې دا نو هغه نزدې کیږي ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ارتخلت الدنيا مدبرا وارتخلت الآخرة مقبلا ولكل منها بنون فلا تبنوا من أبناء الدنيا وابنوا من أبناء الآخرة ارتخلت الدنيا مدبرا دنیا شاکړی دا پشابان روان دا وارتخلت الآخرة مقبلا او آخرت په مخ کې را روان دی ولکل منها بنون او د هر یو غوښتونکی مشته دنیا دارم شته د آخرت غوښتونکی مشته فلا تبنوا من ابناء الدنيا وابنوا من ابناء الاخره د دنیا غوښتونکی مه جوړیږئ د آخرت غوښتونکی جوړ شئ ولی اليوم عمل ولا حساب وهذا الحساب ولا عمل نن د عمل میدان دی سبا بیا حساب دی عمل نشته دی سبا د حساب ورځ د بیا عمل نشته نن عمل وکا اقترب للناس حسابهم نزدې خلکو ته وخت حساب د دی وهم فی غفلة معرضون او دی په غفلت کې اراز کوونکي غفلت کې پراته دي وی غافل تجھے گڑیال بھی دیتا ہے منادی تو کچھ نہ کر سکا عمر ویسے اڑا دی عمر پزول اڑا دی وغافلا ورز دی تیرا بخنداش واش بل خوابا رب کلیا دوی خان خرابا اللہ بکلیا دے وی د سیکنډي غړای ټک ټک وړو کېونه غني د ژوند په ونه دي د تبر گزارونه کوي یو ورځ به د ژوند دا ختم شي یو ورځ به دنیا نه رواني او سترګې بدرلا بل پټي ویا لکه سترګې کولاو پاتې شوي
وی هلکه په دې سترګو وله لاس راکاږئ هلکه وی دا خولې زه بندوم او کولاویږي هغه وخت یاد که که نه ولې غفلت کې پروت دا خوله دا زنه وله وی وتړئ دا وله ولې تړي ځکه چې دا خولې بنده شي خوله به درله بل بندوي سترګې به درله بله تړي او دارنګې کله چې مړ کېږي هغه حالت الله رب العزت ذکر کوي کلا اذا بلعت التراقیه وقیل من راق کله چې سا ورسي دې کړکړي ته مرکڼ ته نو دی وایي چرته دی دم اچوونکی چاپېره ګوري څوک نشته چې دم را باندې واچوي من راق څوک نشته چې په ما باندې دم واچوي سا مې لنډه کېږي والتفت الساق بالساق او یو ځای شي پنډی د پنډی سره خپې دواړه یو ځای کې خپې اوږدې کړي ساتې نه وځي که نه انو خپې چې د دواړه یو ځای شي الله وایي هغه وخت یاد که که نه والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق دغه وخت کې ستا رب ته تلل دي دغه ګړی ځان ته وهم فی غفلت موردون او دی په غفلت کې اعراض کوونکي مخ اړوونکي قرآن اړو ده ته راغلی نه دی اړو دی مسلمان دی نه اړو دی اسلام پیژني نه که ته وایې چې یاره دا کار ګناه دی دا مه کوه دا د مسلمانۍ خلاف دی نو هغه وایي زه مسلمان یم نه نو ما یاتیم من ذکر نرازی دیتا اس یو بیان من ربیم در خپلنا محدث تازه الا استمعو مگر اوری اغی لرا وهم یلعبون او دی لوبی کونکی نرازی دیتا من ذکرین سنسیات من ذکرین سبیان من ربیم دو طرف در رب دو دینا محدث تازه الا استمعو مگر اوری اغی لرا اوری امنا زکا چوهم یلعبون دی لوبی کئی اراده دا اوری دلوی نئی اسی فیسبوک کی لگیائی نو بیان مخی لراشی نو داسی شغول ورکی الا استمعو مگر دی اوری اغی لرا خبر تا پتا دا چی زنا چی دنو دا گناه کبیره ده زنا چې دنو دا گناه کبیره ده او پردو زنانو ته کتل دا د سترګو زنا ده دروغ ویل دا گناه کبیره ده خبر ته پته ده خو هم یلعبون غیبت خو موږ نه کوو نه غیبت خو موږ اړو کوو نه داسې مجلس شته نه چې هغې کې غیبت نه دا ورته هم پته ده چې غیبت چې دی نو دا ګناه کبیره ده خو هم یلعبون دی لوبې کوي دروغ به وایي چې راټینګ شي وایي ما ګپ لګو څه وایي ما ګپ لګو دروغ به وایي چې ته ورته وایي ګوره یو دروغ چې وایي که نه نو هغې دپاره به 100 دروغ نور وایي نو هغه دروغ به د هله رښتیا کېږي هغه دروغ به د هله رښتیا کېږي د هغې دپاره به 100 دروغ نور وایي ولې دروغ وایي الصدق ینجي والکذب یهلک دروغ چې دی نو دا سړی تباه کوي هلاکوي او رښتیا چې دی نو دا نجات ورکوي رښتیاو کې سکون دی رښتیاو کې آرام دی رښتیاو کې نجات دی وهم یلعبون او دی لوبې کوونکي اراده د اورېدو یې نشته قرآن ته خو د سره سم نه دي خلک الله یقین وکړه ورځ او شپه په ګناه کې اخته ملاسته په ملاسته باندې ستړی دی ولې ستړی دی ګناه کوي که نه
یاره ټوله ملاسې مې دمه نشم. نو وایي دا که پرده لې چې دی دا لږ کېده د بالښته لاندې او سترګې پټې کړه او لیټ ځان ته مړ کړه چې ته دمه کېږې او که نه. ټوله شپه ملاس یم او دغه نشم دمه نشم. شپې ملاس ته خو وده کېږي نه، د وده کېدو په نیت باندې ملاس ته نه. او بله دا چې ګناه کې لګیایي ګناه کې لګیایي ګناه کې لګیایي ناوخته پورې څه ټایم پورې 3:30 پورې 4 پورې چې بانک ته لږ ټایم پاتې شي نو بس دی وده شي زلمي له خوبه ورشي. څومره د افسوس خبره ده. سهار مونځ ته نه قضایي ولې هلکه بس بېګا ناوخته پورې اپیسوډ مې کتو اپیسوډ مې کته وایي الله له به څه جواب ورکړي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من خاف ادلج ومن ادلج بلغ الى المنزل الا ان صلة الله هي العالیہ الا ان صلة الله هي الجنه. څوک چې د الله نه یریږي نو هغه به د وخته وده کېږي او د وخته به پاسي د وخته به وده کېږي د وخته به پاسي. او څوک چې د وخته پاسېده نو هغه منزل ته ورسېده. الا ان صلة الله هي العالیہ خبردار د الله سودا چې ده نو دا ډېره اوچته ده. الا ان صلة الله هي الجنه خبردار د الله سودا چې ده نو دا جنت دی. د الله د سودا دی نه ده خوښه. لقمان حکیم خپل زوی ته وایي یا بنیه لا تکن الدیق اکیس منکا ینادی بلیل وانت نائم. و بچیا چرګ درنه چرته هوښیار نشي چې ته ودی او هغه د شپې بانګونه وایي او چغې وایي چرګ درنه چرته هوښیارو نشي. سړی خپل زوی ته نصیحت کوي نو هغه ورته وایي دلا برخیز سامان سفر کن نبینم وقت قصه مختصر کن که از آفات را بترسی رفیقی را فریاد سحر کن. وی او زما د زړه ټوکړي او زما د زړه ټوکړي وی شابه د سفر تیارې کوه سامان دی تیاره و وخت نشته. که چېرته په دې لاره کې درته تکلیف راغی نو د پښمني جړاګانې ځان سره ملګري کا پښمني کې الله ته جاړه. اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هر مسوک کئی سڑیا لایتن قلوبهم غافل دی زړونه دی پس کې غافل دی مشغول دی په دنیا کې غافل دی زړونه دی د زړه غافل دی الکان لګیا دی پبجی کوي پبجی کوي لګیا دی او جنکای لګیا دی په ټیک ټاک کې ویډیو جوړای غړیږي غړاګانې کوي لایتن قلوبهم غافل دی زړونه دی مشغول دی زړونه دی په دنیا کې واسر النجوا منل خوسکه چولټه اعتراضونه شروع کړو پر اورون کې د قران باندې واسر النجوا پټه وکړه جرګه یاره چې جرګه کې به سوي دي نو جرګه وکړه نو چې جرګه کې به سوي دي الذين ظلموا چا جرګه وکړه اول چا جرګه وکړه هغه کسانو چې ظلم کړو نو سوي جرګه کې هل هذا الا بشر مثلكم جرګه کې به سوي اسملای کې به سبل پاس کړي هل هذا الا بشر مثلكم نه دا مگر سړی ستاسو په شان مړه دا غو ستاسو په شان دي سړی دی
د نبی علیه السلام باره کې وایي دی د پلانکي زوی دی د پلانکي نوسی دی او موږ یې پیژنو زموږ په مخ کې لوی شوی دی پرون ماشوم تا ته به م وایي پرون ماشوم وي او اوس چې دی نو ما ته چلونه ښیي ها زما په مخ کې لوی شوی وي هل هذا الا بشر مثلکم نه دا مگر سړی ستاسو په شان ابتاتون السحر آیا راتله کوئ تاسو جادو ته دا چې دی څه وایي نو دا څه وایي دا خو جادو دی نو تاسو جادو منئ تاسو د ده جادو منئ ابتاتون السحر آیا راتله کوئ تاسو جادو ته وانتم تبصرون او تاسو وینئ یعنی تاسو پوهیږئ تاسو ښه عاقلان یئ بالغان یئ او د دروغجن خبره منئ نبی علیه السلام یادوي تاسو خو پوه یئ ښه عاقلان یئ ښه بالغان یئ نو تاسو د دروغجن خبره منئ بیا ورته ګورئ سر نه بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم نزدې شه خلکو ته وخت د حساب د دی وهم فی غفلة موردون او دی په غفلت کې اعراض کوونکي ما یاتیهم راتله نه کوي دی ته نه راځي دی ته من ذکرن د نصیحت نه الا من ربهم د طرفه در خپلنا محدث تازه الا استمعوه مگر دی اوري هغې لره وهم یلعبون او دی لوبې کوونکي لاهیة قلوبهم غافله دي زړونه دی واسر النجوا او پټې کړه جرګه الذین هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی هل هذا الا بشر مثلکم نه دا مگر سړی ستاسو په شان ابتاتون السحر آیا راتله کوئ تاسو جادو ته وانتم تبصرون او یی تاسو پویا یی تاسو عاقلان بالغان تاسو ښه وینئ ښه پوهیږئ او بیا هم د جادوګر خبره منئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين